أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د سریه رجی ذکر روان وو. د دې نور تفصیل په حدیثونو په تاریخ کې چې کم بیان شوی دی هغه دغه شان دی چې په صحیح بخاری کې د رجی د واقعې باره کې تفصیلات دغه شان بیان شوی دي چې حضرت ابو هريره نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم لس کسان د سریه په تور د حالات معلومولو لپاره لګلی وو او حضرت عاصم بن ثابت انصاری باغی باندې امیر مقرر کړی وو. هغوی روان شو او چې کله هغوی هدا کې وو دا د اصفهان او د مکې ترمنځ دی یو ځای نو د هوزل خاخ چې ورته بنو لحیان ویل کېده هغوی ته د هغې ذکر وکړی شو. نو دغه مسلمانانو لپاره تقریبا 200 کسان د مخالف قبیلې نه راووته. دا ټول تیراندازان وو. دوی د مسلمانانو د نښو پسې روان شو ان تر دې چې هغوی هغه ځای ته ورسېده چېرته چې هغوی کجورې خوړلې وې او صحابه دا کجورې د مدینې نه د لارې د سامان په تور راخسته وي او بنو لحیان وی چې دا د یثرب کجورې دي هغوی وپېژندې. نو هغوی د دې نشاناتو پسې روان شو او چې کله حضرت عاصم او د هغې ملګرو هغوی ولیده نو هغوی په یو غر وخته پناه واخیسته. دغه خلک لږې شو هغوی ګیر که او هغوی ته وایي چې لاندې راکوز شئ. مخالفان وایي چې لاندې راکوز شئ که تاسو ځان موږ ته وسپارئ نو ستاسو سره دا زموږ لوز ده چې موږ به تاسو کې څوک هم نه وژنو. نو د سریه امیر حضرت عاصم بن ثابت دا وایي چې تر څو چې زما تعلق دی نو قسم په خدای زه به د یو کافر په پناه کې نه راکوزېږم. بیا هغوی دا دعا وکړه چې خدایه زموږ باره کې خپل نبي صلی الله علیه و آله وسلم خبر کا. هغه خلک لږې شو په هغې باندې غشي ویشته دشمنانو او بیا یعنې دغه صحابه باندې هغوی غشي ویشته او حضرت عاصم د 2 صحابه سره ووژل. 3 کسان هغوی سره په لوز راکوز شو. هغې کې خباب انصاري ابن دسنا یو بل تن و چې نام عبدالله بن طارق و. مخالفانو دغه 3 واړه کابو که د خپلو کمانونو تارونه هغوی پرانیسته او هغوی پې وتړل. په دې هغه درېیم تن دا و چې دا ړومبی غداري ده چې تاسو څوک او قسم په خدای زه په تاسو سره نه ځم او یقینا د هغه خلکو اسوه موجوده ده د هغې مطلب شهیدان وو. نو هغوی صحابي راکاږل او مجبورولې چې هغې د ورسره روان شي خو هغوی انکار وکړو نو هغوی هغې شهید کړ او حضرت خبیب حضرت ابن دسنه د ځان سره بوتله او هغې په مکې کې خرڅ کړ او حضرت خبیب بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف اخیستی و په بیه او حضرت خبیب هماغه تن و چې حارث بن عامر د بدر پر ورځ وجلی و او حضرت خبیب هغې سره قیدي و. دا د بخاري روایت دی. د بخاري د روایت مطابق خو
د لسو صحابه د ډله د جاسوسۍ لپاره وه او پټ په پټه روانه وه. خو د یثرب چې کوم د کجورو ګټ کې وو هغه یو ښځه پیژندلې وه، شور جوړ کړ او دښمنانو بیا په دې باندې حمله وکړه. خو زیاتره سیرتنګاران دا وایي چې دا ډله د خواوشا چې کوم حالات د هغې جزا اخیستو لپاره لېږلې شوې وه، تیاره کړې شوې لا تللې نه وه. او چې کوم وفد رسول کریم لېږلی وو نو کوم چې کوم راغلی وفد هغې سره رسول کریم دغه ډله بیا روانه کړې وه. دې باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه او حضرت مرزا بشیر احمد هم مختلف کتابونو نه د تاریخ چې کوم اخذ کړي دي هغه همدا دي چې دی هغه وفد سره تللی وو، هغه خلکو سره تللی وو. ځکه بخاري یا د سیرت په کومو کتابونو کې چې د دې د پټ په پټه د سفر ذکر دی نو هغوی ته جوړې هغه د راویانو صاحب معلومیږي، ځکه چې دې ته پټ په پټه تلو حاجت نه و، دی خو د ازلو د کاره خلکو سره روان وو. خو دا قیاس ضرور کیدی شي چې کله دی د اصفهان او د مکې ترمنځ ورسېده نو د ازلو د کاره خلکو چې اصل کې دی د یو سازش د لاندې ځان سره راوستي وو، هغوی دلته بدهدي وکړه او مخکې نه چې کومه منصوبه هغوی تیاره کړې وه نو د هغې مطابق یې بنو لحیان خبر کړه، هغوی د 200 کسانو سره بیا هلته ورسېده. والله اعلم. بهرحال د بنو لحیان 200 کسان چې پکې یو سل ماهر تیراندازان وو هغوی حمله وکړه، هغوی صحابه ګیر کړه. او چې کله د لښکر امیر حضرت عاصم او د هغې ملګري د دغه خلکو باره کې خبر شو نو هغوی فتفت نوم یو غر باندې وخته او په یو روایت کې د دغه غر نامه کرددم بیانه شوې ده. مشرکانو صحابه غیر کو ورته چې که تاسو زموږ طرف ته راکوز شوئ نو موږ تاسو سره دا لوز کو چې تاسو کې به یوم نه وژنو. نو قسم په خدای موږ یقینا تاسو د وجلو اراده نه لرو، زموږ صرف دا اراده ده چې د مکې خلکو نه ستاسو په وجه څه ترلاسه کړو. نو په دې حضرت عاصم وویل چې قسم په خدای زه به د یو کافر پناه اخیستو لپاره نه راکوزېږم، ما دا منت منلی دی چې هېڅ چېرې به ټول عمر به زه چېرته د مشرک پناه نه قبلوم. او د هغوی د دواړو نورو ملګرو هم دغه جواب و چې موږ بیخي د مشرکانو لفظ به نه قبلو. نو په دغه موقع بیا حضرت عاصم خدای پاک ته دعا وکړه چې اللهم اخبر ان نبیک، چې یا خدای خپل نبی ته زموږ د حالاتو نه خبر کا. بهرحال بیا جنگ باقاعده شروع شو د دواړو. د لښکر امیر حضرت عاصم د خپل د بادرۍ جوهر وښودل او ورسره هغوی دا شعرونه وی چې ترجمه یې دا ده چې زه په څه وجه وسله کېږدم حالانکه زه بادر یم او ماهر تیرانداز یم او زما په کمان کې ډېر مضبوط تار لګېدلی دی او د دغه کمان نه ډېر تیره اوږد غشي په تیزۍ وځي او مرګ برحقه دی او د ژوند هېڅ حقیقت نشته. خدای پاک چې څه مقدر کړي دي هغه به په انسان نازلیږي، انسان به هم د خدای پاک طرف ته واپس ځي. که زه تاسو سره جنګ ونه کړم نو د خپلې مور نه زه ورک شمه. دا د دغه شعرونو ترجمه وه. ټول صحابه ډېر په نره د دشمن مخې ته ټینګ ودرېده او د هغوی مقابله یې کوله. حضرت عاصم په دشمنانو باندې غشي ویشته ان تر دې چې د هغوی ټول غشي ختم شو. بیا هغوی نظره ونیوه او مقابله یې کوله، بیا هغه ماته شوه او صرف توره پاتې شوه. او چې کله هغوی ته یقین شو د خپل د شهادت نو هغوی د خپل د ستر باره کې هغې ته فکر پېښ شو، ځکه چې دشمن به چې څوک هم شهید کولو نو د هغې لاش به بیا د هغې مړی به د خپو د لاندې کو، هغه به بربنډ کو. نو هغه وخت هغوی خپل خدای ته هغې داسې التجا وکړه چې اللهم حمیت دینک اول نهاري فهملی لحمي آخره، چې خدای ما د ورځې په سر کې ستا د دین حفاظت کړی دی، نو د ورځې په آخر کې ته زما د جسم حفاظت وفرمایه. هغوی دا دعا وکړه، بیا په جنګ کې مشغوله شو. د تورې په دسته هغوی 2 کسان سخت زخمیان کړه، بیا یو ته نه ووجلو او بیا د اجل پیغام را ورسېد، هغوی د شهادت جام نوش کو او داسې هغې خپل د باقي شپږو ملګرو سره د شهادت په عظیم منصب فایز شو.
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دغه واقع ذکر کړی دی، لیکلی دی چې رسول کریم د سفر په میاشت 4 هجري کال کې خپل د صحابهو کې د 10 کسانو یو ډله تیاره کړه او دی باندې عاصم بن ثابت امیر مقرر کو او هغوی له دا حکم ورکو چې هغوی د پټ په پټه د مکې سره مکې ته د جوخت ورشي او د قریشو حالات در معلومه کی او د هغې د کاروایانو نه د ورادونه د هغې خبر کی. خو دا ډله لا روانه شوې نه وه چې د ازلو د قاره قبیلو یو څو کسان د هغې په خدمت کې حاضر شو. ورته عرض وکړو چې زموږ قبیلو کې ډېر خلک داسې چې د اسلام طرف ته مایل دي او نو تاسو خپل یو څو کسان موږ سره روان کړي چې موږ د مسلمانان کې او د اسلام تعلیم د موږ له راکړي. نو رسول کریم چې دا خواهش د هغوی معلومه کړو نو ډېر خوشحاله شو. هغه ډله چې د خبر رسانۍ لپاره تیاره کړې شوې وه هغوی سره روانه کړه. خو لکه څنګه چې بیا وروسته معلومه شوه چې دا خلک دروغجن وو او د بنو لحیان په لمسون مدینې ته راغلي وو او هغوی د خپل یعنې د بنو لحیان والاو د خپل د رئیس د سفیان بن خالد د قتل بدل اخیستو لپاره دا ټول چل جوړ کړی وو چې په دغه بانه به مسلمانان د مدینې نه روزي نو په هغې باندې د حمله وکړی شي. او د بنو لحیان د دغه خدمت په معاوضه کې د ازلو د کاره خلکو لپاره ډېر روښان د انعام په طور مقرر کړی وو چې کله د ازلو د کاره د غدار خلک د اصفهان د مکې ترمنځ ورسېدل نو هغې پټ په پټه بنو لحیان خبر کړ چې مسلمانان موږ سره روان دي راشي پې. نو په دې د بنو لحیان قبیلې 200 کسان چې پکې 100 تیراندازان وو هغې د مسلمانانو پسې راووته او د رجی په مقام هغوی ونیوه. 10 کسانو به د 200 سپاهیانو سره مقابله کړې وې خو مسلمانانو ته تعلیم دا نه ورکړی شوی د وسلې ایښودو. نو فوراً دا صحابیان جوخت یو غر او هغې باندې وخته د مقابلې لپاره تیار شو او د کافرانو په نظر کې خو دوکه ورکول څه معیوب کار نه و. نو هغوی ورله آواز ورکړو چې تاسو چې په غره ختلي لاندې راکوز شئ موږ تاسو سره دا پوخ لوس کړو چې تاسو به وژنو نه. نو عاصم ورله جواب ورکړو چې موږ ستاسو په لوزونو څه اعتبار نه لرو او موږ ستاسو په ذمهوارۍ نشو راکوزېدی. او بیا د اسمان طرف ته هغوی مخ کړو دا یې وویل چې خدای ته زموږ حل ګورې لګیا خپل رسول زموږ دغه حل نه خبر کا. نو غرض عاصم او د هغې ملګرو مقابله وکړو آخر هغوی جنګېده او شهید شو. د حضرت عاصم بن ثابت د مړي حفاظت د خدای پاک له طرفه څنګه شوی و چې کوم هغوی دعا کړې وه چې خدای پاک زما د مړي حفاظت وکړه. دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نور لیکي چې د همدغه د رجی د واقعې په لړ کې دا روایت هم راځي چې کله د مکې قریش خبر شو چې د بنو لحیان په لاس چې کوم خلک په رجی کې شهیدان شوي په هغې کې عاصم بن ثابت هم وو. نو چونکې عاصم د بدر په موقع د قریشو لوی رئیس وژلی وو نو هغوی د رجی طرف ته خاص کسان روان کړه هغوی ته تاکید وکړو چې د عاصم سر یا د بدن څه برخه پرېږدي کړي او ځان سره دې راوړي چې دوی ته تسلي شي او د هغوی د انتقام جذبه دې سړه شي. او په یو بل روایت کې دا راځي چې کم تن د عاصم په لاس وژل شوی د هغې مور سلافه بنت سعد دا منت منلی و چې هغه به د خپل د زوی د قاتل په کپرای کې شراب څښي او هغې دا انعام مقرر کړی و چې څوک چې د هغې د کپرای راوړي نو هغې له به 100 خان ورکړی کېږي. د دومره زیات د هغې د انتقام دومره زیات په دې کې انتقام او د هغې د غضب اور و. خو د خدای پاک تصرف داسې و چې کله چې دې هلته ورسېده نو دوی وکته چې د موچو او د شاتو د موچو یو ګڼ شمېر د هغې په مړي باندې ناست وو په هېڅ طریقه هلته نه خوځېده دا موچی. دوی ډېر کوشش وکړو چې دا موچی دلته نه والوزي خو د دوی کوشش کامیاب نه شو. آخر مجبور شو دا خلک و خایب و خاسر واپس شو او دې نه پس زر د باران یو طوفان راغو او د حضرت عاصم لاش ځان سره یوړو. او دا لیکل شوي دي چې کله عاصم مسلمان شوي وو نو هغوی دا لوز کړی وو چې هغې به د هر قسمه د مشرکانه څیز نه بیخي پرهیز کوي ان تر دې چې لاس به ورته نه لګي. حضرت عمر چې کله د هغې د شهادت نه خبر شو نو هغې ویې چې خدای پاک د خپل د بندګانو د جذباتو څونه پاسداري فرمایي. د مرګ نه پس هم هغه یعنې خدای پاک د عاصم لوز پوره کو او د مشرکانو د مس نه هغې محفوظ وساتل.
حضرت عاصم ته هم یو دوبرم ویل کېږي، یعنی هغه چې هغه تن چې د موچو په ذریعه بچ کړی شوی و او د خدای پاک د مرګ نه پس د موچو په ذریعه د هغې حفاظت کړی و. بیا حضرت معتب بن عبید د نورو مظلومانو د شهادت ذکر دی. حضرت معتب بن عبید هم جنګېده او سخت زخمی شوی وو. دشمنان تر هغوی ورسېد، د هغې شهید کړل. علاوه 15 نور صحابه هم همداسې په بادرۍ جنګېده او د دشمنانو د تیرونو په ضد کې هغوی راغله او شهید شو. نو دغه شان ټول 7 صحابه شهیدان شوي وو، صرف 3 صحابه بیا پاتې وو، حضرت خبیب بن عدي، حضرت زید بن دسنه او حضرت عبدالله بن طارق. دشمنان دې سره لوز وکړو چې موږ به تاسو څه نه وایو، تاسو له امان درکوو، تاسو ځان موږ ته راوسپارئ. نو په دې هغوی د غر نه راکوز شو چې کله مخالفانو په دې باندې کابو بیاموندو نو دوی خپل د کمانونو، یعنی مخالفانو د خپل د کمانونو تارونه پرانیست او دوی صحابه یې پوتړل. نو په دې حضرت عبدالله دې ته ووایي چې دا وړومبی بدهدي ده او قسم په خدای زه به تاسو سره نه ځم او دغه د چې کوم څوک چې شهیدان شو د دې اقتدا زما خوښه ده. نو مخالفانو په زبردستۍ دی راکاږل غوښته، ډېر کوشش وکړ چې دوی د روان شیخ عبدالله بن طارق داسې ونه کړه، نو هغوی عبدالله هم شهید کړه. د ځینو روایتونو مطابق مخالفانو دغه 3 وړه اصحاب قیدیان کړي وو او د مکې طرف ته روان وو او دوی هلته غوښته چې د مکې والو په لاس دوی خرڅ کړي. او چې کله دا قافله د مکې نه د 22 کیلومتره لرې د شمال طرف ته د مراز زهران په مقام ورسېده، نو حضرت عبدالله بن طارق خپل لاسونه پرانیسته او توره راواخیسته د مقابلې لپاره، هغوی ملا وتړله. نو چې دشمنان چې داسې د جهاد جذبه ولیده نو فوراً شاته شو او کڼې پرې ویشتل شروع کړه او داسې حضرت عبدالله بن طارق شهید کړ. د دې قبر په مراز زهران کې دی او دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې کله 7 صحابه وجلی شو او صرف خبیب بن عدي او زید بن دسنه او یو بل صحابي پاتې شو، نو کافران چې د اصل خواهش دا و چې دا خلک ژوندي راونیسي، هغوی بیا آواز ورکو ورته چې لاندې راکوز شي، موږ لوس کو چې تاسو ته به څه تکلیف نه رسو. نو په دې د ساده مسلمانان دغې په چل کې راغله او دوی خو چې څنګه لاندې راکوز شو نو کافرانو پې د تیر کمانونو چې کوم تارونو هغې باندې دوی وتړل او په دې حضرت خبیب او د زید چې کوم ملګري چې نامه په تاریخ کې عبدالله بن طارق لیکلی شوی ده، هغوی صبر ونه کړی شو. هغوی دا ووایي چې دا وړومبی بدهدي ده او خدا خبر تاسو مخکې بیا څه کوئ او دوی سره د تلو نه انکار وکړو. نو په دې لږ مزل پورې خو دوی راکاږل، کافرانو عبدالله راکاږل او وهلو یې، خو بیا هغوی ووجل او هملته لړکه او چې اوس د هغوی انتقام پوره شوی و نو هغوی د قریش خوشحالولو لپاره بیا دا ده چې د پیسو په لالچ کې هغوی خبیب او زید د ځان سره کړه او د مکې طرف ته روان شول. هلته چې ورسېده نو هغوی د قریشو په لاس بیا دوی خرڅ کړه. نو خبیب د حارث بن عامر بن نوفل زامنو په بیه اخیستی و، ځکه چې هغوی یعنی خبیب د بدر په جنګ کې حارث وجلی و او زید سفیان بن امیه په بیه اخیستی و. حضرت خبیب بن عدي او حضرت زید بن دسنه مشرکانو قید کړه او ځان سره مکې ته بوتلو. مکې ته چې ورسېدو نو دا 2 صحابه هغوی خرڅ کړه او حارث بن عامر زامنو لکه څنګه چې مخکې بیان شو حضرت خبیب په بیه واخیسته او هغوی خپل پلار د حارث د قتل بدله اخیستل غوښته چې د بدر په ورځ د خبیب په لاس وجلی شوی و. ابن اسحاق مطابق حجر بن ابو ایهاب تمیمی حضرت خبیب په بیه اخیستی و چې د حارث اولاد خلیفه و او د هغې نه د حارث د زوی عقبه حضرت خبیب واخیسته چې خپل د پلار د قتل بدل واخیستی شي. دا ویل شوي دي چې عقبه بن حارث حضرت خبیب د بنو نجار نه په بیه اخیستی و او دا ویل کېږي چې ابو ایهاب، اکرمه بن ابو جهل، اخنس بن شریک، عبیده بن حکیم، امیه بن ابو عتبه حضرمي زامنو او سفیان بن امیه یو ځای حضرت خبیب اخیستو په بیه. دا ټول هغه کسانو چې د چا پلار نیکه په بدر په غزا کې وژلی شوي وو او دوی ټول حضرت خبیب په بیه واخیستو، عقبه بن حارث له ورکړی وو او چا چې دی په خپل کور کې بیا بندیوان کړ. ابن هشام وایي چې دوی یعنی دا دواړه حضرت خبیب حضرت زید بن دسنه
د حذیل دغه هغه قیدیانو په بدل کې دی خرڅ کړی شوی چې مکې کې وو او یو روایت کې دا دی چې زید د سرو زرو د یو مسقال په بدل کې خرڅ کړی شوی وو د یو قول مطابق د 500 خانو بدل کې هغه خرڅ کړی شوی وو او حضرت خبیب هم د 500 خانو په بدل کې خرڅ کړی شوی وو او د ځینو روایتونو مطابق حضرت خبیب د 100 خانو بدل کې خرڅ کړی شوی وو او د یو روایت مطابق دوی د 80 مسقال د سرو زرو په بدل کې خرڅ کړی شوی وو دا ویل کی چې دی کې اوسو کسان د قریش شریک شوی وو هغوی دوانه یعنی حضرت خبیب او زید بن دسنه دوی چې ځان سره کنو د حرمت والا میاشتې په ذوالقعده کې وی داخل شو او نو دوی د دی بیا بندیوانو ساتل ان تر دې چې حرمت والا چې کوم میاشتې واغه تیرې شوې حضور فرمایي چې د خطبه کې ما د حرمت والا چې کوم میاشتې دی باره کې بس ما په تفصیل بیان کړی دی ابن سعد بیانې چې زید سفیان بن امیه په بیا خسته وو د لپاره چې د خپل پلار د امیه بن خلف د قتل بدل واخستې شي سفیان بیا وروسته مسلمان شوی او د بنو جمع خلکو سره دی قید ساتلی و دا ویل کېږي چې خپل غلام نستاز سره دی ساتلی وو خو چې کله د حرمت والا میاشت ختم شوې نو خپل غلام نستاز دوی د تنیم طرف ته ولېږلو دا د مکې نه د مدینې او د شام طرف ته د 3 یا د 4 میلو په فاصله یو مقام دی برحال دی د حرم نه روستې شو چې دی وجلې شي او د قریش ډله ملته راغونډه شو نو په دې ابو سفیان او په دې کې ابو سفیان بن حرب هم وو چې دوی کله قتل راوستي شو نو ابو سفیان دی ته وی چې زه ته د خدای قسم در کوم چې ته دا نه خوښه چې ستا په دلته دا وخت موږ سره محمد وي موږ د داغي مړی پرې کړی وي او ته د خپل اولاد سره اهل او عیال سره وي نو زید چې قسم په خدای ماته دام نه د خوخه زما دام نه د خوخه چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دا وخت په کم کور کې دی الته د هغه ته تکلیف ورسي معمولی شانم او زه د خپل په داسې وخت کې زه خپل اهل او عیال سره يم په دې ابو سفیان و چې ما داسې خلک چرته نه دي لیدلي چې چا سره دونه مینه کوي لکه څنګه چې د محمد اصحاب صلی الله علیه و علیه وسلم د محمد سره کوي او بیا زید مستاس لګي شو زید وجلو او یو روایت مطابق هغه سره د قریش نور خلک مو چاغي باندې غشي وشتل شروع کړي و تر دې چاغي شهید شو او بیا رسو د مستاس چې کوم قاتل واغه هم مسلمان شوی وو او ابن اکبر ذکر کړی چې زید او خبیب دوه په یو ورځ شهید کړی شوی وو چې په کوم ورځ دا دوه شهید کړی شوی وو نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دا فرمایل چې وعلیکم السلام او تاسو دوه باندې هم سلامتی وي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا واقع بیان کړی دا فرمای وی چې صفوان بن امیه خپل قیدی زید بن دسنه د ځان سره او د حرم نه بهر راغلو د قریش د رئیسانو یو مجمع سره و بهر چې ورسېدو نو صفوان خپل غلام نستاس له حکم ورکړ چې زید وژنه نستاس ورمخکې شو توره راوچته کا نو ها وخت ابو سفیان بن حرب د مکی رئیس چې په تماشایانو کې ولاړ وو ورمخکې شو زید ته وی چې رښتیا وایه آیا ستا زړه دا نه غواړي چې دا وخت ستا په ځای زموږ په لاس کې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې موږ هغه وجلې وي او ته بچ شوی وي او خپل اهل او عیال سره په خوشحالۍ اوسېدې نو د زید سترګې په دې سرې شوې او په غوسه دا وویل چې ابو سفیان دا ته څه وی قسم په خدای زه خو دام نه خوښوم چې زما د بچ کېدو په بدل کې د رسول کریم په خپې کې یو ازغیم ولګي ابو سفیان بیا اختیار دا و چې قسم په خدای ما یو تنم چا سره دونه په مینه نه دی لیدل لکه څنګه چې د محمد اصحاب محمد صلی الله علیه و وسلم سره لري او د نه پس نستاس لګي شو زید شهید کو دغه واقع باره کې د قتل واقع باره کې حضرت مسلمود لیکي چې دغه تماشه چې چا لیده پای کې ابو سفیان د مکی رئیس موجود و هغه د زید طرف ته متوجه شو ورته چې ته دا نه خوښه چې ستا په ځای د محمد دی او ته په خپل کور کې په آرام ناست وې نو زید ورته ډېر په غوسه جواب ورکړو چې ابو سفیان ته څه وایې قسم په خدای ما لپاره مرګ له دې نه بهتره دی چې د رسول کریم په خپو کې دی د مدینې په کوڅو کې یو ازغیم ولګي په دغه فدایت ابو سفیان متاثر شو ډېر او ډېر په حیرانتیا هغه د زید طرف ته وکته او فوراً
دا وې چې خدای ګواه دی چې لکه څنګه د محمد ملګری محمد سره مینه کوي ما نه دی لیدلی چې څوک بل څوک داسې مینه چا سره کوي. یو سیرت نگار د حضرت خبیب د شهادت ذکر کوي او لیکي چې حضرت خبیب د حجیر بن ایهاب په تحویل کې وو او حارث بن نوفل د زامنو په کور کې اوسېده. نو هغوی د حضرت خبیب سره جارحانه سلوک کړی وو او د هغوی دا ناروا سلوک چې حضرت خبیب ولیدو نو دا وی چې یو عزتمند قام خپل قیدي سره دغه شان رویه نه لري. نو بهرحال د کافرانو په زړه د دې ډېر اثر شوی وو او بیا هغوی هغوی سره ښه سلوک کول شروع کړ. ابن شهاب وی چې عبید الله بن ایاز ماته وی چې د حارث لور هغوی ته ذکر کړی ده چې کله هغوی اتفاق وکړو کافرانو چې دی به وژني نو خبیب د هغې نه پاکي غوښتې وه د استعمالولو لپاره. نو هغوی ورله ورکړه. نو د حارث لور وی چې هغه زما د بې خبرۍ په حل کې زما یو ماشوم خبیب له ورغلو او هغوی هغه په غېږ کې واخیستو. نو ما خبیب ولیدو چې هغه په خپل پتونه ماشوم کېنولی و او پاکي د هغه په لاس کې ده. نو زه ما چې دا وکتل نو زه دومره ناقلاره شوم چې خبیب زما د مخ نه پوه شو زما په ناقلارۍ او هغې دا ووایي چې ته ویرېږې چې زه به دا ووژنم نو زه به داسې نه کوم نو زه داسې نه یم چې دا به وکړم. مسلمانان د لوز پابندي کوي او ظلم نه کوي. د حارث لور به وي چې قسم په خدای ما هیچرې هم داسې قیدي نه و لیدلی چې د خبیب نه بهتره وي. او بیا هغې دا وی قسم په خدای ما یو ورځ هغې لیدلی وو چې د انګورو خوشه د هغه په لاس کې د هغوی هغه خوړه او هغوی په زنځیرونو کې تړلی شوي وو او هغه وخت په مکې کې یو میوه هم نه وه. نو د هغې چې دا د خدای پاک له طرفه رزق و چې هغه خبیب له ورکړی و. او چې قریشو هغې د حرم نه بهر بوتله داسې ځای ته چې هغې دې ووژني داسې ځای کې چې حرم نه بهر وي. نو خبیب ووایي چې ما له اجازت راکړي چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم. نو هغې ورله اجازت ورکړو. بیا هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو. دا وی چې که تاسو چې زه دغه د کم د که تاسو دا ګڼلې چې د لمونځ په حال کې چې زه یم نو دا د څه د ناقلارۍ نتیجه ده نو ما به دا لمونځ اوږد کړی وی. بیا هغوی خپل خدای ته دا دعا وکړه چې خدایه یعنې که تاسو ته که دا وهم وي چې کیدای شي زه د ځان بچ کولو لپاره لمونځ اوږدومه لګیا یم. نو ما دا لمونځ ځکه مختصر کړی دی چې تاسو چېرته دا وهم ونه کړئ چې ما د مرګ نه بچ کېدو لپاره په ناقلارۍ کې اوږد لمونځ وکړو. یعنې که ستاسو زما زړه کې دا خیال نه وی راغلی ستاسو زړه کې دا خیال نه وی راغلی چې زه دې لپاره اوږد لمونځ کوم چې تاسو دا وګڼئ چېرته چې زه مرګ نه ویرېږم نو ما کېدای شو چې اوږد لمونځ کړی وی. خو بهرحال خپل خدای ته هغوی دا دعا وکړه چې خدایه دوی د ټول یو دی کې ووژنه یعنې دشمنان دغې خلاف دعا کړې وه او دا شعورونه مې ویلي وو چې زه د مسلمان کېدو په حال کې وژلی کېږم نو ما ته دا پروا نشته چې په کوم اړخ به د خدای پاک له خاطره پرېوځم. زما د پرېوتل د خدای پاک لپاره دی. که هغه غواړي نو ټوکړې شوی بدن له برکت ورکولی شي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د خبیب د قید د حالاتو واقع داسې بیانوي چې دا دواړه صحابیان د قریشو سره د غلامۍ په حال کې بندیوان و چې ورځ د خبیب د حارث د یوې جنۍ نه د خپل د اجت لپاره یو پاکي وغوښته. هغې ورله ورم کو چې کله خبیب د پاکي د خبیب په لاس کې وه نو د بنت حارث یو وړوکی ماشوم په لوبه خبیب له ورغله او خبیب هغه په خپل پتون کېنولو چې کله دغې مور ولیده چې د خبیب په لاس کې پاکي ده او دغې ماشوم دغې په پتون ناست دی نو هغه وویرېده او رنګ یې زړ وتښتېدو. نو خبیب چې دا ولیده نو دغې ویرې باندې پوه شو چې او بیا ورته ووایي چې که ته دا خیال کوې چې زه به دا ووژنم نو دا خیال مه کوه زه به داسې انشاءالله نه کوم. نو د مور مخ بیا
وپړه کېدو او دا ښځه د خبیب د اعلی اخلاقو نه دومره متاثره وه چې هغې به بیا همیشه دا وی چې ما د خبیب نه ښه قیدي چېرته نه دي لیدلې. هغې به دا هم وی چې ما یو ځل د خبیب په لاس کې د انګورو خوشي لیدلې وه او هغه به هغې نه انګور خوړه، حالانکې هغه ورځو کې مکې کې د انګورو نامه او نښه نه وه او خبیب په زنځیرونو کې تړلی شوی و او هغې دا وی چې زه دا ګڼم چې دا د خدایي رزق و چې خبیب له راتلو. او د دې د قید واقعه په یو بل روایت کې داسې راغلی ده چې حضرت خبیب د بن عدي د قید په واقع کې دا لیکلی شوي دي چې معاویه حجیر بن ایهاب آزاد کړی وینځه وه او مکې کې هم د هغې په کور کې حضرت خبیب بن عدي قید و دې لپاره چې د عزت او د حرمت چې کومې میاشتې دي هغې د ختم شي نو بیا به دې ووژلی شي. معاویه بیا وروسته اسلام هم قبول کړی و، بیا ښه مسلمانه ثابته شوې وه او هغې به بیا وروسته دا کیسه بیانولی چې قسم په خدای ما حضرت خبیب نه بهتره څوک نه دي لیدلي. ما به د ور د چون نه به هغوی لیده چې هغوی په زنځیرونو کې تړل شوي دي او زما په علم کې یعنې هغه وخت د ځمکې په لمن د خوراک لپاره د انګورو یوه دانه هم نه وه، یعنې هغه علاقه کې یوه دانه هم نه وه د انګورو، خو د حضرت خبیب په لاس کې د یو د سړي د سر برابر د انګورانو ګوچه به وه، یعنې ډېره لویه ګوچه به وه او دا د یو دو ځل واقع نه ده بلکې هغې خو دا وایي چې دوی ډېر ځل دا لیدلی دي او هغه د خدای پاک د رزق نه بغیر بل څه نه و او حضرت خبیب به تهجد کې قرآن وی او ښځو به هغه اورېده او په ژړا به شوې او په حضرت خبیب باندې به هغوی له رحم ورتلو. بیا هغوی چې ورځ ما د حضرت خبیب نه تپوس وکړه چې ستا څه حاجت شته نو هغوی جواب ورکړو چې نه، خو یو خبره ده چې ما له یخې اوبه راکړه او د بوتانو په نامه چې کومه غوښه کم څاروي چې حلال کړی شوي وي نو هغې غوښه به ما له هېچېرې هم رانه کړي، یعنې کوم خوراک چې تاسو ماله راکوئ نو هغه خوراک کې د هغه وخت ماله رانه کړي چې د بوتانو په نامه چې کوم څاروي حلال شوي وي د هغې غوښه وي. او بله خبر ده چې کله خلک زما د قتل ارادو کې نو ما ورته به ووایي نو چې کله د حرمت میاشتې تېرې شو خلکو د حضرت خبیب په قتل اتفاق وکړو نو ما هغوی خبر کړ نو دوی وی چې قسم په خدای هغوی د خپل د وجلو هېڅ پروا ونه کړه. هغوی ما ته وویل چې ما له یوه پاکي راولېږه چې زه ځان سم کړمه. وایي چې ما د خپل د زوی د ابو حسین په لاس پاکي ولېږله. راوي وایي چې هغه د هغې حقیقي زوی نه و بلکې معاویې د هغې صرف پرورش کړی و. چې کله هغه ماشوم لاړو وایي چې زما په زړه کې دا خیال پیدا شو چې قسم په خدای خبیب خو خپل انتقام بیا موندو او زما زوی هغه سره دی او پاکي د هغه په لاس کې ده، هغه خو به انتقام واخلي. دا ما څه وکړه، ما د دغه ماشوم په لاس پاکي ولېږله، خبیب خو به لږې شي دا ماشوم په دغه پاکي ووژني او بیا به دا وایي چې د سړي په بدل کې د سړي ژوند مې واخیستو، ما خو بدل واخیستو. خو چې کله زما زوی هغه پاکي هغې له ورکوله نو هغې چې ترې اخیسته نو په ټوکې ورته وویل چې ته خو ډېر بهادر یې، ستا مور زما دغه داره په خیال وېرېده نه چې ته یې راولېږلې پاکي سره زما طرف ته په داسې حال کې چې تاسو زما د قتل اراده هم کړې ده. او بیا معاویه وایي چې د خبیب دا خبرې ما اورېده نو ما ورته چې خبیب زه د خدای پاک د ایمان په وجه تا نه بې ویرې یم او زه ستا په محبوب باندې ډاډ لرم او دا ماشوم مې ستا پر ستا طرف ته د پاکي سره رالېږلی دی او دې لپاره مې نه دی رالېږلی چې ته به په دې زما زوی ووژنې. حضرت خبیب چې زه داسې نه یم چې دا به وژنم او موږ په خپل دین کې غداري جایز نه ګڼو. وایي چې ما بیا هغوی خبر کړه چې خلک به سبا سر تاسو دلته نه بوځي او وژني به او بیا بله ورځ خلکو هغوی په زنځیرونو کې تړلي بوتله لکه څنګه چې ووایي چې دا ځای د مکې نه تقریبا 3 میلو په فاصله و او د خبیب د قتل تماشه کتو لپاره ښځې او ماشومان غلامانو د مکې ډېر خلک هلته رسېدلي وو. مکې کې څوک هم داسې پاتې نه و چې انتقام یې غوښتو، چا چې انتقام غوښتو هغې هم په مکې کې بیا پاتې نه و او هر چا چې انتقام کتل غوښته هغه کتو لپاره تللی و، هغوی خپل سترګې یخول غوښتې
او چا چې انتقام نه اخیستو او چې کوم د اسلام او د مسلمانانو مخالفانو هغوی د مخالفت اظهار او د خوشالېدو لپاره دلته تللي وو چې وګورو چې څنګه به دا وجلې کېږي. بیا حضرت خبیب د زید بن دسنه سره تنیم ته ورسولی شو او بیا د مشرکانو په حق حکم هلته یو اوږد لرګی و چې هلته خړې شوی و. بیا چې هلته ورسېدو نو خبیب هلته وویل چې ما ته دومره وخت میلاوي دی چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم. نو خلکو ورته وویل چې او نو حضرت خبیب 2 نفل په اختصار وکړه او دا یې اوږد نه کړه لکه څنګه چې حضور فرمایي ما وویل چې دې چېرته دا خیالونه کې د کافران چې زه د مرګ له ویرې اوږد لمونځ کوم. د ابن سعد په حواله چې کوم روایت اوس بیان شوی د دې مطابق معاویه چې کومه وه دا د حجر بن ابو ایهاب آزاد کړې وینځه وه چې چا په کور کې حضرت خبیب بندیوان کړی شوي وو. علامه ابن عبدالبر مطابق حضرت خبیب د عقبه په کور کې بندیوانو او د عقبه ښځې به هغې له خوراک ورکولو او د خوراک په وخت به یې د هغوی زنځیرونه به یې ترنه پرانیسته. بهرحال دا د هغو خلکو قربانۍ وې د مرګ نه د هغوی بې خوفي وه. د اسلام له خاطره ژوند قربانولو لپاره به دا صحابه هر وخت تیار وو. حضور فرمایي چې دغه سری ذکر لا نور هم شته چې انشاءالله به آینده بیانوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.